وحشت ختم شي. هغې پاره مو هغې مثال یعنې قبایل مثال خلکو پنجاب کې واخیستو، سند یو ښار کې یو ډي آر سی جوړ شو. ډي آر سی څه ده؟ بیسیکلي یو جرګه سیسټم ده. نو چې کم قبایل دي نو هغه خو په دې طریقې باندې ډېر ښه پوهېږي. نو هغو پاره مو نومونه کوم خبره دلته کې وشو چې کمیټیانې جوړې دي هغو له موقع او زه د دې موقع باندې سر واقعي د دې کوم ډېر شکرګزار یم چې دوی ما سره زموږ ټول د قبایل کامیابي، د پښتون کامیابي، د پولیس کامیابي اتفاق کې ده. نن موږ یو بېل بېل بورډ سره ناست یو، منځي خپل ناز دي، منځي خپل ناز دي. او انشاءالله ډېر ژر به دا ټایم راځي، ډېر ژر به دا موقع راځي چې دلته به لیکلي وي سب ډیویژن وزیر او داسې ټول به سره یو ځای کې به ناست وي. انشاءالله دا موقع به موږ ګورو. باقي زما سره چې کوم دلته خزدار فورس ده، سر زه دلته کې پراوډلی دا خبره کوی شم چې ډېر محنتي دي سر. او بلو پولیس آلریډي پوره صوبې کې یو ازمری پولیس مشهور ده سر چې او پراوډلی موږ دې باندې کمانډ کوو. الحمدلله وخت سره هغه را رواني بهتري ده. د مرجر باره کې به زه دا ووایم چې لکه خلک سوال کوي چې دا مرجر څه نه څه زوړ سیستم ښه دی که نه؟ زوړ سیستم کې خو مونږ اورېدیم شوه، زمونږ هغه ازادي وه، ټوپک به هم ګرځولو، آزاد خو به هغه یو شخص کې مرکوز و. طاقت چې په یو سړي سره راجمع شي نو هغه نو یو خو دا خبره ده. بله دا ده چې تاسو تعاون وکړئ. ډرګس باره کې ډي پي او صاحب ډېر ښه انیشیټیو دی. دې کې تاسو لږ مدد وکړئ. دا زهر دی، قاتل دی، دا زمونږ د چې کوم منشیات دي، دا یو عذاب را نازل شوی دی. هغه غواړي چې زمونږ دا نسلونه تباه کړي. دا زمونږ ښکلي خلک دي، ماشومان دي، پوهه کې، په عقل کې، په زور کې، په هر څه کې چې دی دا تاسو چا نه کم نه یي. تاسو یو ایکسټینګ ریس دی، بلکل هغه کم ریس یا یو نسل چې کوم ناپید کېږي هغه انشاءالله دا نن نه په 40 کاله پس به داسې خلک به نه لکه چې دا تاسو کوم موجود یئ. دومره قیمتي خلک به بیا نه وي، دومره پوهې والا، عقل والا، کوم زده کړه ستاسو ده. نو خلک لکه لګیا دي په دې منشیاتو، په نورو فضولیاتو. مونږ چې دی مونږ نه خپل خو مونږ زمونږ دا کوشش دی چې ستاسو کوم بهترین څیزونه دي، ستاسو د اعلی د پښتو د غیرت چې کومې نښې دي انشاءالله زمونږ دا کوشش دی چې دا ژوندي شي، دا بل نسل ته مونږ ورسوو.